मुफ्ती रहीम दाद साहब के वीडियो देखने के लिए मुफ्ती रहीम दाद साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। सूरह बकरा द्वेम नंबर सूरत, पहला रुकू। د هر صورت نه وړاندې د یو څو خبرو متعلق ځان خبرول ضروری وي چې هغه صورت سره د انسان شوق پیدا شي او دا هغه صورت اهم مضامین او خلاصه د انسان ذهن کې راشي. نو د هر صورت نه مخکې به موږ دا هغه صورت فضایل بیانو د دې دپاره چې دا هغه صورت د زده کولو انسان ته رغبت پیدا شي، شوق پیدا شي. د دنیا هر یو څیز په شوق او په محبت او په رغبت باندې حاصلیږي. بے رغبتی سره قیمتي څیزم د انسان نه ضایع شي، ځکه بے رغبتي ناشکری وي او ناشکری د الله ناخوښه څیز دی. نو دی وجې نه د هر صورت نه مخکې به تاسو ته فضایل بیانېږي. د قرآن د بعض صورتونو ناشنا او عجیب فضایل احادیثو کې او روایاتو کې او صحابه کرامو او بزرگانو نه نقل دي. قرآن پاک په خپل قرآن کې راغلي چې قرآن شفا ده. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قرآن پاک شفام ده او رحمتم ده د مؤمنانو د پاره. نو د دې وجې نه د قرآن پاک نه شفا حاصلول او د رحمت حاصلولو هغه طریقه یادول پکار دي، او خاصو آیاتونو او خاصو سورتونو او خاصو رکوعاتو سره د الله رب العزت خاص رحمتونه نازلېږي. نو دی وجې نه د هر صورت وړاندې به تاسو ته فضیلت بیانېږي، بیا د هغه صورت اهم چې کم مضامین دي چې په دغه صورت کې کمې اهم مسلې بیانېږي. نو که یو انسان ته ټول صورت یادم نشي او هغه خلاصه ورته یاد شي چې په فلاني صورت کې فلانه فلان مسله بیان شوې ده، دا لویه خبرې. نو نن درته سورې بقرې یو څو فضایل بیانو، بیا ورته سورې بقرې نمونه بیانېږي او بیا درته څه خلاصې به بیانېږي. یو حدیث کې راځي لکل شیء سنام وسنام القرآن سورة البقرة. وی د هر څیز دپاره یو بلند ځای وي، کوهان څنګه چې د اوښ کوهان وي، قب وي، او د قرنګي وي په او دا قب د دې په دې اون او په اوښ کې ښکاره واضح ښکاري او ډېر خوند کوي. نو د قرنګي الله رب العزت وی د قرآن خایس او کوهان او بلند ځای هغه سورې بقره پیدا کړې ده. څنګه د انسان بدن کې دا پوزه دا داسې بار راوتي چې ښایسته پوزه وي، هغه ټول مخې پې ښایسته ښکاري، او چې چا پوزه بدرنګه وي ټول مخې پې متاثره کېږي. نو د قرنګې د قرآن پاک د خایس ځای هغه کوهان او هغه بلند او هغه اوچت ځای هغه سورې بقره ده. بعض الفاظ موږ اردو کې استعمالو د دې دپاره ابل ورځ موږ ته پارم یو کس ویل چې زموږ زنانه وایي چې موږ پښتو باندې بعض الفاظو باندې نه پوهېږو، خو موږ یو طرف ته ډانګ دی او بل طرف ته پړانګ دی. زموږ خلک علما یو کې نه پرېږدي. یو ځل د جمعې مسلې زه بیانوم، نو ما د زکات هغه نصاب بیانوم چې د زکات د نصاب دپاره 52.5 تولې چاندي نصاب دی.
نو زمونږ دا بیان چونکې ټوله دنیا کې مختلفو ملکونو کې اوریدل کیږي، دا نشر کیږي بیا، او افغانستان والا ترجمو سره او د دین مسلو سره ډېره مینه لري، او هغوی اردو او پنجاب سره بالکل مینه نه لري. نو چې کم ټکی د اردو راشي هغه ته بیا درته ګډې وډې وایي پنجابي بچیا. نو سره د ماته هم د دې بیان کې لیکي 52 څه ته وایي. نو چونکې موږ خو پاکستان کې یو، به پاکستان کې ډېر تعداد چې کم دی د اردو ژبې والا دی، او دا زموږ قومي ژبه ده، نو دې وجې نه هغه الفاظ موږ استعمالوو، او موږ سکول کې هم دغه سکولونو کې دغه ترتیب سره ویلي. نو بیا هغوی ته به سوچه پښتو وی، یعنې هغوی ته کنځلې کوي. بیا بعضې کسان یې هغوی عزت هم ډېري، خو هغوی بې عزتي هم بې ډېرې. نو موږ له هر څیز کې اعتدال لرل پکار دي، او د یو کس دغه ته هم کتل پکاري. نو بهرحال مخکې نه ته معذرت ځکه کوم چې بعض الفاظ موږ اردو کې ووایو، ځکه چې دلته موږ کم علاقې ته ترجمه کوو، دلته د ښاریانو تعداد دی، او هغوی شوق لري چې موږ په یو خبره باندې پوه شو. نو د دې وجه دی. بلکې ډېر الفاظ زموږ داسې دي چې هغه موږ انګریزۍ کې وایو، او موږ سره د هغې متبادل ټکي نه استعمالوو، ټول پې پوهېږي. لکه خلک وایي لکه په سړک باندې وایي لکه آرام سره شه، مخکې بریکر دی. نو بریکر اردو والا هم وایي، پښتو والا هم وایي، افغانستان باندې بریکر خو د انګلیش ټکی دی. بعضې ګپ به لګي یا به رښتیا وایي، نه وایي افغانستان کې چې کله داسې ځای راشي بریکر راشي، نو وایي خیال کوه مخکې درینجق دی، داسې درینجق وایي سره، هغوی پښتو کې وایي. او زموږ سکولونو کې چې کله ماشومان سار پی ټي آی ورته اسمبلی کوي، نو هغه ورته وایي آسان باش هوشیار، یا داسې انګریزۍ کې وایي. نو وایي هغه ځای کې چې کله داسې آسان باش کوي، نو هغوی ورته د دې ګسې خپې نه یو رینجکه کپړه یو چیتړه تړلي، نو هغوی ورته وایي د رنج خپې له درز، پوه شئ چې کومې خپې دی. بهرحال دا موږ بعضې خبرې صرف دې دپاره کوو چې ستاسو بیان سره شوق پیدا شي. بعضې هلکان دی نبي علیه السلام هم کله ناکله صحابو سره خندا کوله، او هغه د عجیبه واقعیت دي. نو الفاظ موږ کله اردو کې استعمالو، نو نبي علیه السلام وایي د هرې څیز دپاره د هغې یو بلند حصه وي، هغه په هغه څیز باندې ډېر ښه ښکاري، هغه زما په قرآن کې سوره بقره ده. نو دې وجې نه د قرآن پاک، او دا ترمذي شریف حدیث دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې صورت دا فضیلت بیان کړی دی. اوس دا ولې دومره لوی مقام دې ته حاصل دی؟ نو د دې علماو مختلف توجیحات کړي، یو دا چې د دې مضامین ډېر اعلی دي، او په دې کې مسائل ډېر زیات بیان شوي، او مضامین او مسائل چونکې انسان ته فایده ورکوي، نو د فایدې په اعتبار سره ویلي چې دا یو بلند صورت دی، فایدې ته اشاره ده، او په کثرت سره بیان شوي دي. یا قرآن پاک کې د ټولو نه لوی صورت د صورت په اعتبار سره هغه دا صورت دی، نو دې وجې نه دې ته یو بلند مقام حاصل دی. او درېیم وایي دي کې چونکې د جهاد حکم راغلی دی، او جهاد سره د دین سربلندي کېږي، او د دین وقار جوړیږي او عزت جوړیږي، نو دې وجې نه دې صورت ته اعلی صورت ویلی شوی. دویم حدیث کې راځي، حدیث د ابوهریره رضی الله تعالی عنه، مسند احمد او مسلم شریف د حدیثو کتاب دی، هغې کې دا فضیلت راغلی. نبی اسلام وی لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، خپل کورونو نه قبرستان مه جوړوئ، مقبرت مه جوړوئ. ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قبرستان کې عموما خلک تلاوت نه کوي، ځکه څوک یریږي، او دغه رنګ یا پاک ځای نه وي چې هلته قرآن پاک کیږي، د دې مطلب نه چې هلته ممنوع دی. خو قبرستان کې خلک ډېر اهتمام سره تلاوت نه کوي، کور کې کوي یا جومات کې کوي. نو نبی علیہ السلام وایي د خپل کورونو نه قبرونه مه جوړوئ. قبرستان خو نه دی چې ته پکې تلاوت نه کوې، دې کې تلاوت کوه، ځکه شیطان د هغه کور نه تښتي چې کوم کور کې سورہ بقرې تلاوت کیږي، شیطان भाग जाता है उसे. وفي روایت لا يدخله الشیطان، داخلي دی نشي هغه کور ته چې کوم کور کې سورہ بقرې تلاوت کیږي.
اوس ګورې عزتمندو د شیطان نه ټول خلک تنګ دي، د ماشوم نواله د پیر فقیر نواله تر ټولو پورې، ځکه شیطان زمونږ ازلي دشمن دی او قرآن کې راغلي قسمونه یې خوړلی دي چې زه به دوی ته په لاره کې کښېنم، الله ته وایي، او زه به د ښي طرف نه راځم، ګس طرف، شمال، جنوب، هر طرف نه به دوی ته راځم، پرېږدم یې نه چې تا زه د انسان د وجې نه ذلیله کړم نو دوی زه نه پرېږدم، د هر طرف نه به راځم. نو شیطان نه ټولو پیغمبرانو هم پناه غوښتې ده، او موږ چې قرآن ته کینو د ټول نه اول څه وایو؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو زه قرآن کې خو ته محفوظ شي، کور به دې څنګه محفوظې؟ نو هغې دپاره د سورې بقرې تلاوت دی. که ټول یو کس یې نشي کولی، غټ صورت دی، نو په شریک انسان تقسیم کی، 10 کسان دي په 10 حصو تقسیم کی، سان راپاسېږي او دغه حصو کې تقسیم کی. نو دا ګوره حدیث کې د دې فضیلت راغلی دی. دریم فضیلت یو حدیث مبارکه کې راغلی، ترمذی شریف دی، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د سورې بقرې دومره اهتمام کو چې چاته به سورې بقره یاد وه نو د هغه کس له به ډېر لوی مقام ورکو، عهده به یې ورکوله. یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو امیر جوړ کو، او د هغې وجې به یې وښودله چې دله سورې بقره ورځي، نو نبي اسلام فذهب انت امیرهم، چې تا له سورې بقره درځي نو بس ته امیر یې. نو د سورې بقرې د وجې نه به نبي علیه صلات وسلام ایوارډ ورکو، او چاته به چې دا صورت یادو نو هغه ته به یو ممتاز مقام حاصلېدلو. دا د دې ترمذي شریف کې دی. څلورم فضیلت د دې صورت دا دی، د سهل ابن سعد صحابي نه دا نقل دی، من قرأ بها في بيته ليلا لم يدخل الشيطان في بيته 3 ليال ومن قرأها نهارا لم يدخل الشيطان بيته 3 أيام. دا صحابي وی چې کوم انسان د شپې دا صورت وی سوره بقره وی 3 شپې پورې به د کور ته شیطان نه داخليږي. اسانه خبر ده. نو 3 ورځو باندې انسان سوره بقره تقسیمولی شي، خو د شپې خپل عمل دی د ورځې، او چې کوم انسان د ورځې وی نو 3 ورځو پورې به نه داخليږي. نو د ورځې د پاره خپل عمل دی، شپې د پاره خپل عمل دی. نو داسې انسان کولی شي چې 3 ورځو باندې څومره افراد دي پاغي تقسیم کړي انسان، یا یو ورځې وای او 3 ورځې دې به نه وای، خیر دی. یو شپه دی وای 3 شپې کې اونم وای، نو حدیث کې راځي چې 3 شپو او 3 ورځو پورې واسطه حفاظت کیږي. یو بل حدیث کې راځي، حدیث د ابو امامه رضی الله تعالی عنہ دی، هغه اقرأوا القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھا کرو کیونکہ قرآن قیامت کے دن لوگوں کی شفاعت کرے گی یا کرے گا. اقرأوا الزہراوین البقرہ و آل عمران. بے وی دو نورانی صورت سورہ بقرہ و سورہ آل عمران پاکی خامہ خوائی زہراوینی ویلی دی. وی دا 2 صورتونه چې کم چمکدار صورتونه دي، چمکیله صورتونه دي، وی دا وای فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما فرقان من طير صواف. وی دا 2 صورتونه چې څوک وی د قیامت په ورځ باندې به دا 2 صورتونه داسې راځي لکه د وریځو د بادل په شان باندې د انسان په سر باندې راځي دا 2 صورتونه. نو د قیامت په ورځ باندې به د انور یو نیزی پورې راښکته شوي او د انسان دا دماغ به خوټ کیږي. نو چې کوم انسان غواړي چې زما په سر باندې چتري جوړه شي او صاحبان جوړ شي، نو هغه د دې 2 صورتونو سره مینه او محبت کوي او د دې تلاوت کوي.